أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله أو يقينا تاسو نصرت وكي الله سبحانه وتعالى ببدر فبدر وأنتم أذلة حال دا چې تاسو کمزوري واست. فاتقوا الله د الله عز وجل څخه وبېرئ لعلكم تشکرون شاید تاسو د الله شکر ادا کړئ. سورة آل عمران دی آیات نمبر 123. په دې آیات کې د بدر واقعې ته اشاره ده. د مخکنی آیات سره مناسبت دادی چې اصل کې د الله عزوجل د طرفه څخه نصرت او فتح د دې مدار کثرت او قلت نه دی او نه د اسبابو زیاتوالی د دې مدار، بلکې د الله عزوجل د طرفه څخه غلبه راځي هغه په کامل تقوا او د خدای عزوجل پر ذات په کامل توکل باندې. څومره چې انسان د تقوا په درجه کې کامل او څومره چې د انسان په خپل رب باندې توکل وي دومره د خدای عزوجل د طرفه اطمینان او غلبه او فتح راځي. نو د هغه د یادونې د پاره الله تعالی د بدر واقعه بیان چې تاسو د بدر په واقعه کې کامل تقوا درلودله او کامل توکل مو د خدای عزوجل پر ذات او د پیغمبر علیه السلام کامل اطاعت مکاو. نو تاسو سره د دې چې کمزوري واست، هم تعداد کم وو هم هتیار کم وو، او الله عزوجل تاسو ته فتح در نصیب کړ او دا فتح در نصیب کړل چې د همیشه د پاره د تمام انسانیت د پاره یو درس وګرځي، یو عبرت وګرځي. او الله عزوجل د دې ورځې فتح ته د بدر ورځې ته یوم الفرقان وایي، یعنی دا د اسلام او د کفر تر مابین اوله معارکه و چې الله عزوجل د غلط صحابه ور باندې غالب وکړ. 313 صحابه، 2 آسان ور سره و او یا و شان ور سره، 8 توري وي، نور اسباب نه درلود. لیکن د یو زرکشیز مجهز فوج په مقابله کې الله عزوجل داسې غلبه ورکړه چې د دې کافرانو اویا سرداران چې د دوی د جنگ سرپرستی کول هغه په قتل ورسید او داسې په قتل ورسېدل چې مسلمانانو په خپل تورو باندې قتل کړ چې د مسلمانانو زړونو مرباني یخسو او اویا کافران د مسلمانانو په لاسو کې گرفتار او بندیان شو. د هغه په عوض کې مسلمانانو فدیه ورڅ واخیسته چې هم د مسلمانانو اسباب په برابر سول او هم د دشمن کار وکړي. نو اصل بنیادی شی الله عزوجل په دې مبارک آیات کې بیانې چې تاسو خو د بدر واقعات واخلي، نو الته تاسو کامل تقوا درلود، د کامل توکل مو درلود، نو الله عزوجل تاسو ته فتح در نصیب کړ. بدر د قاموس کې لیکلي دي چې بدر ابن قیس یو کس هغه دلته یو ساکن دلیو او په دې خاطر باندې دا علاقه په بدر باندې مشهوره. بدر د مدینه منورې څخه 80 میله د مکه مکرمه طرف ته دی، تقریبا 100 کیلومتر یا تر 100 څخه زیات کیلومتر اندازا کیږي. بدر یو ریګستاني دشتي علاقه ده، په دې کې فقط اهمیت اداو چې دې ځای کې د غڅاو او به درلود. د عربو تمام علاقه خصوصا د حجاز مقدس علاقه چې د حرمین پکې واقع دي، نو داري ګستاني علاقه دي، د اوبو قلت دی پکې. نو کومه علاقه کې چې با وبوي هغه به ډېر اهمیت درلود د مسافرو لپاره. نو بدر په دې خاطر ډېر اهمیت درلود. د بدر واقعا د هجرت په 2م کال د رمضان المبارک په 19 تاریخ د جمعې په ورځ پیښه شوه.
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روزه څخه کې د بدر د فار ترتیب برابر کړیو. تفصیلی قصه تاسو اوریدلې ده، مکمل هغه تاریخ په کتابو کې سته. نو دلته دوه شی الله تعالی ذکر کړه، یو دا چې تاسو صبر وکړئ، تقوا اختیار کړئ، او بل لا چې د خپل رب پر ذات توکل. توکل علماء په څو معناو باندې راخستي. توکل وای دې ته نه وای چې سړی ځان و مصیبت او پریشانی ته حواله کړي او بیا دا وای چې ما پر الله تعالی توکل کړی. دا توکل نه دی، بلکې دا لیونتوب. توکل دې ته وای چې ستا په وسه کې کوم اسباب وي، هغه ټول اسباب په کار باندې واچي. د مثال په توګه په جهاد کې توفق ته ضرورت وي، دا ته ولري، او د غرنګ یو لباس ته ستا بدن په چست وي، د رشید دې ته ضرورت لري، او د غرنګ هغه خاص ځای چې د دشمن مقابله ته برابر وي، هغه انتخاب کې نو د خپل وس مطابق تیاری ورته وکړي. ورسته د دې کار نتیجه الله تعالی ته حواله کړي، او په دې نیت د دشمن مقابله وکړي چې دشمن ته به ماته ورکوم او تیښته به نه کوم، بلکې تر هغه وخته به د دشمن مقابله کوم چې یا دشمن ته ماته ورکوم او یا په شهادت رسېږم. ځکه د مؤمن هر حالت په خیر کې. که سړی د جنگ میدان ته په دې نیت داخل شو چې دوباره به زما، بیا دغه سړی بزدل کېږي. بیا دا د جنگ په میدان کې د معمولی وهم په وجه تشتي. په دې نیت به سړی د جنگ میدان ته نه داخلي، بلکې په دې نیت به داخلي چې یا فتح او یا شهادت. نو توکل دې ته ویل کېږي. چنانچه علما وايي توکل دې ته وايي چې تخپل د اوښ زنګون وتړه په یو مطمئن علاقه کې الکه، نو بیا یې نور نتیجه الله تعالی ته حواله کړه. دا نه چې په دشت کې الکه او ما پر الله تعالی باندې توکل کړی دی، دې ته توکل نه وايي. ځکه د نبی عليه الصلاه والسلام عمل همداسو. اذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. إذ تقولوا للمؤمنين، او هغه وخت قابلیات دی، تقولوا للمؤمنين چې تا او المؤمنان لره، ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000، آیا کافی نه ده ستاسو دپاره ان یمدکم چې ستاسو امداد وکړي ربکم ستاسو رب ب3,000 په 3,000 من الملائکه ملائکو سره منزلین په داسې حال کې چې د اسمان نه راکښته کیږي. بلا ولی کافی نه دي، یعنی یقینا الله کافی دی. ان تصبروا وتتقوا، که تاسو صبر وکړئ، وتتقوا او تقوا مو اختیار، ويأتوكم من فورهم او تاسو تراغل تاسو دشمنان، ويأتوكم او هغوی تاسو تراغل من فورهم فورا، هذا دغه يمددكم امداد کوي ستاسو ربكم ستاسو رب ب5,000 فپنځه من الملائکه د ملائکو مسومین چې هغه به نشاندار. استقول للمؤمنین د بدر د واقعې یو حالت بیانې چې کله مؤمنان په ډېر لږ تعداد کې وو او کافران په انتهایی لوی تعداد کې وو. نو بیا واقعا راځي چې یو غټ کافر چې هغه د کافرانو ته د بدر میدان ته راغلی، د کورس په نامه و، نو هغه دا ورته ویل چې ما سره 15,000 کسان نور لشکر هم دي، نو دا به هم په دې جنگ کې ستاسو د معاونت او ملګرتیا لپاره راځي. نو الله عز وجل صحابه کرام ته د دوی د اطمینان لپاره اول د واره د 3,000 ملائکه وعده کړو. لیکن کله چې هغه د 15,000 لشکر خبره وکړه، نو الله عز وجل د مؤمنانو سره د 15,000 ملائکه وعده وکړه چې ستاسو سره به 15,000 ملائکه کومک. لیکن کله چې هغه د جنگ په میدان کې ملائکه ولیدل او شیطان او د شیطان دشمنان په غستاسو، نو هغه خپل لشکر چې 15,000 کسانې وعده کړی و هغه رانه وسته. چې رانه وستل نو 15,000 ملائکه هم راکښته نشو، ولی چې دا د هغه په مقابله کې.
د مسلمانانو د اطمینان لپاره الله تعالی د هغه ورځي واقعه بیان، یعنی دا د بدر واقعه په دا غزوه بدر کې د الله تعالی امداد چې کله راغلی په دغه وخت کې الله تعالی د خپل امداد په ارتباط تا ته خبر درکړي او تا مؤمنانو ته دا ویل استقولوا للمؤمنین، هغه وخت قابلیت دی چې د الله تعالی د امداد راغلی، تقولوا للمؤمنین چې تاویل مؤمنانو لره علی یکفیکم آیا کافی نه دی ستاسو د پاره چې ستاسو د ظلم تقویت فوسی ایمدکم ربکم ب3000 من الملائکه منزلین، ایمدکم چې امداد وکي ستاسو ربکم ستاسو رب ب3000 پدروزر من الملائکه ملائکو منزلین په داسې حال کې چې د اسمان څخه به راکښته کیږي، یعنی الله تعالی به ستاسو د امداد د پاره یو د لوړ شان ملائکه دا د اسمانونو راکښته کی او ستاسو امداد وکړي. د دې څخه د معلومی روح المانی لیکلي دي چې دا ملائکم د ډیر لوړي درجه ملائکه د دې جهاد د پاره الله تعالی راکښته کوي، ځکه د الله تعالی خو ډیری ملائکه وي او ډیر مخلوقات پر دې مزکه هم ست، الله تعالی خو د دې امداد د مزکه په ملائکه هم کولای شي، خو چې د اسمان نه ورته راکښته کولې په دې کې اشاره دی خبرې ته ده چې دې کې د عظمت او د لوړي مرتبه ملائکه دا شرکت کوي. بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسومين. بلا ولنا یعنی ولی با الله عزوجل ستاسو امداد نه کوي، خامخا به الله تعالی ستاسو امداد کوي، لیکن هو کتاسو د مقابله په وخت کې ان تصبروا کتاسو صبر وکړي، صبر مو وکړي، مطلب دا چې هیڅ یو خبره او هیڅ یو فعل مخالف سنت درڅ صادر نس، یعنی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع مو وای د جهاد په میدان کې د فتح راز په درو شانو کې پروت دی چې د انسان سره الله عزوجل د مؤمن سره د نصرت او د فتح وعده کوي، دا په درو شانو کې دا راز پروت دی. یو دا چې د مؤمن بد الله عزوجل څخه کاملا معافی د خپل ګناهونو غوښتلی او د استغفار په حالت او د ذکر په حالت کې به د جهاد میدان ته داخلي. دوم دا کده چا حقوق قربان دي د هغه حقوق دی ادا کی، د هغه څخه دی خپل حق معاف کړي، کله چا غیبت کړي باید هغه ته وایي چې ما ته معافي وکړه، کله چا قرض قربان دی هغه قرض باید ادا کی. او دریم دا چې د پیغمبر علی السلام کامل اتباع دا پکې موجود دی. نو کدا غدري صفات په مجاهد کې راغله بیا الله محاله دا مجاهد ته الله عزوجل فتح ور نصیب کړي، او د پیغمبر علی السلام اتباع خو په ټولو شانو کې، په نیت کې، په توکل کې، په مانځ کې، په ټولو شانو کې ضروري ده. نو ولې بد الله عزوجل نصرت ناراضي کتاسو د مقابله په وخت کې ان تصبروا کتاسو صبر وکړي، یعنی د دشمن په مقابله کې پاتس واس د تیشت اراده مونږ د اول سره درلودل نه اوس وتتقوا او تقوا مو اختیار کړ، د الله تعالی پر ذات مو توکل وياتوکم من فورهم او راغلی دا دشمن تاسو لره من فورهم فورن اوی پر تاسو باندې حمله وکړه، چې کله دشمن پر سړی فورن حمله وکړي نو په دغه وخت کې عادتاً د نور څخه د کومک غوښتل مشکل وي، نو الله فرمایي چې هاذا دغه دی یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه، نو دغه دی امداد کوي ستاسو ربکم ستاسو رب ب5000 فپنځزر من الملائکه ملائکه مسومین، چې خاص نشان بلري او خاص علائم بلري. الله عزوجل بستاسو امداد په 15000 ملائکه وبانی وکي، کتاسو صبر وکي او تقوا مو وکړه نو الله تعالی بستاسو امداد کی. مسومین چې دغه ملائکه وبا خاص نشان قربانی لګیدلی وي، خاص علامه بل. روایتو کې راځي چې دغه ملائکه ولنګوټه تړلې وي او د دې جنگ میدان ته راکښته شي
او ځینې روایتو کې دا راځي چې دا لنګوټه ژړ رنگ درلود او ځینې روایتو کې راځي سپین رنگ درلود. د دې څخه دې خبرې ته اشاره ده چې په جهادي میدان کې انسان باید چست وي، چالاک وي. نو داسې یو لباس باید واغوندي چې دشمن ته ځان ژر ورسي او د دې لباس په وجه د بدن سست او کمزوري نشي. مطلب دا چې لکه اوس چې دا مجاهدین خصوصا د عرب مجاهدین هغه دا درشي اغوندي د جنگ په میدان کې دا ډېر اسانه راوړي، ولې د انسان بدن ډېر چست او چالاک. د مجاهد لپاره دا ضروری ده چې د جهاد په میدان کې لباس یې چست او چالاک وي. دا نه د ضروری چې سړی په جهاد کې هم لنګوټه تړي، ځکه چې دا انسان په تکلیف کوي د جهاد په میدان یا پټوم در سره دا هم در سره ملګری، بلکې چې څومره چسپ لباس د جنگ په میدان کې سړی اغوندي دا افضل او ښه خبره ده تر څو دشمن ته ورپارې رسي. نو ځینې کسان دا بې ځایه تقوا کوي. د جهاد په میدان کې چې څومره چټک کالی چسپ کالی درشي سړی اغوستي دا شته در دي چې دا ساده لباس اغوستي، ځکه د دې سره سړی نه ځغستلای شي او نه د دې سره دریو دیواله چسپ اوشتلای شي، بیا په درختو یا شاخو کې پدې کې بنديږي هم. او کسړی یو درشي اغوستي نو بیا هغه کې چسپ او چالاک وي. من الملائکه مصومین، یو خاص لباس کې به د ملائکه وي. وما جعل الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله ندی ګرځولي الله عز وجل دا امداد الا بشرى مگر زیری لكم استاسو د پاره ولتطمئن او د دې د پاره چې مطمئن سي قلوبكم استاسو زړونه به پدا نصرت سرا. ومن نصر الا من عند الله، ومن نصر او ندی کومک الا من عند الله مگر د الله عز وجل د طرف العزیز چې غالب الله دی، الحکیم چې د حکمت خاوند دی. اوس د دې فتح او د دې غلبه چې الله عز وجل د مسلمانانو ته ورکړل د دې بدر په میدان کې د دې حکمت بیان چې الله عز وجل تاسو ته د ملائکه وې راواستول. دا د دې د پاره نه راستول چې تاسو امداد الله تعالی په بل طریقه نسوي کولای، بلکې دا د دې د پاره چې تاسو ته د دې زیری درکم چې فتح ضرور درکو، او بل دا چې تاسو زړونه په مطمئن کړ. کنه نصرت زما په اراده پورې مربوط دي، هیڅ انډیوال به نه وي الله وایي زب نصرت ده او ټول دنیا به سره ملګری وي نصرت بني. وما جعله الله الا بشرى، ندی ګرځولي الله عز وجل ندی ګرځولي الله تعالی دا نصرت. وما جعل ندی ګرځولي هو دا نصرت الله عز وجل الا بشرى مگر زیری. دا ستاسو سره چې امداد وکي دا فقط زیری وګرځاوه لکم ستاسو د پاره چې تاسو ته الله تعالی غلبه او فتح درکړي. ولتطمئن قلوبکم، او د دې د پاره الله تعالی ستاسو د پاره د ملائکه را واستولې چې ستاسو زړه مطمئن سي به په دا نصرت سره. د دغه امداد او د دې ملائکه او دراتلو غرض دادي اصل نصرت او کامیابی او فتح هغه د الله تعالی په ذات پورې اړه لري. ومن نصر او ندی امداد الا من عند الله مگر یوازې د الله عز وجل د طرفه. هیڅ نصرت او کومک د هیڅ چا د طرفه څخه نشي کېدای مگر یوازې د الله عز وجل د طرفه څخه. العزیز چې غالب دی، یعنی بیل دی امداد او کومک هم غلبه ورکولای شي. الحکیم چې د حکمت خاوند دی، یعنی کله چې بیا مقتضا د حکمت وي چې د اسباب په ذریعہ باندې فتح او نصرت راولي، نو التبی الله تعالی اسباب مهیا کی دا هغه په وجه باندې فتح راولي. په دې آیات مبارک کې یو انتهایی عمده خبره د اسلامي امت د فاره د مسلمانانو د فاره هغه دا ده چې مسلمان باید د خپل رب پر ذات باندې داسې پوخ کلک یقین او عقیده ولري چې دا تمامه دنیا بدل شي د په یقین او په اطمینان کې باید تغیر راشي. که په دغه نیت او په دغه عزم مسلمان د کافر مقابله وکړل بیا کافر هیڅ کله کامیابی نشي حاصله. صحابه کرام د اسباب په لحاظ، د مال په لحاظ، د تعداد په لحاظ، د مزکی په لحاظ، په هر لحاظ لږ
لیکن د خدای عزوجل پر ذات دې دومره پخا او کلک عقیده درلود لله چې د دې ټول دنیا انقلاباتو د دې په یقین کې یو ذره تغیر نسبه راځي. حضرت عمر رضی الله عنه ته د یرموک څخه صحابه کرام خطر واستو او بیا یې دا ورته وویل چې ته مشته د کومک د پاره څلور ملګری راواسته. عمر رضی الله عنه په هغه باندې جواب ورکړي چې تاسو زما څخه د کومک غوښتنه مکوئ بلکې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ژوند وګورئ. په بدر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر لږ ملګری درلود خو د خدای عزوجل د طرفه نصرت را. تاسو د نصرت دارو مدار قلت او کثرت مګرځوي، اسباب او ملګری د نصرت دارو مدار مګرځوي، بلکې نصرت یوازې د خپل رب څخه وغواړئ. نو بیا ورته ویل چې ما خط درغلی بیا ما ته دوباره راځي ما، یعنی په دې جنگ کې د خدای پر ذات توکل وکړي، په کلک جرأت باندې د کافرانو مقابله وکړي. نو راوی وایي چې موږ په دې جنگ کې 3000 کسان او د دشمن عسكر 10000 کسان، موږ 3000 کسانو د دې خط در رسیدلو وروسته پر دشمن حمله وکړه. دا 10000 کسیز پوج ته ماته په اول حمله باندې موږ هغوی ته ماته ورکړل او د میدان هم وشت. الله عزوجل دا وعده یوازې د صحابه سره نه کړې بلکې تر قیامت پورې دا وعده الله عزوجل د خپل ټولو بندگانو سره مؤمنانو سره کړې. چنانچه شاعر وایي د بدر فضا وای پیدا کړه د خدای نم امداد بخپل درته راځي. خدا ضروری ده چې فضا او حالات د بدر سره پیدا کړي، یعنی هغه تقوا او هغه صبر او هغه توکل چې پیدا شي چې په بدر کې صحابه کرامو درلودل د خدای له طرفه به نصرت خپل راځي. دا د موږ وسوینو چې د دنیا د ټول نړۍ کافران د خپل ټول مجهز او اسباب او ټکنالوژي باوجود د مسلمانانو پر یو کوچنی 10000 کسیز جماعت باندې چې دا دولت اسلامي دی په دې عراق او شام کې د دې په خلاف د دنیا ټول فرعونان دا راجم دي، لیکن نه د هغوی پیشقدمي بندولای شي او نه د هغوی مخه نیولای شي. اوس ټول دنیا په فکر کې ده چې څنګه د دې کوچنی جماعت مقابله وکړي. نو دا ښکاره خبره ده چې اسباب کار نه کوي بلکې د دې خلکو د خدای پر ذات صحیح عقیده ده. الله عزوجل د مسلمانانو زړونه په یخ کې په دې کافرانو او د دغو خلکو امداد د خدای وکړي. د اسلام دشمنان د مسلمانانو د بدنامولو لپاره انتهایی ډیر کوشش کوي. رادیوګانې، ټلویزیونونه، اخبارونه دا ټول د دوی په قبضه کې دي. دوی چې د مسلمانانو د بدنامولو لپاره کومه طرح وړاندې کې هغه عاموي، نو باید مسلمان د دوی په خبرو باندې ونه غولېږي. دا د دوی رادیوګانې دا ټول د دوی دي. نو دوی هغه خبرونه نشري چې په خپله ګټي، هغه خبرونه هیڅ کله نه نشري چې مسلمانانو په ګټي. ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم، او ندی نصرت او کومک مگر د الله عزوجل د طرف، العزیز چې غالب دی، الحکیم چې د حکمت خاوند. ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا، د پاره د دې چې قطع کی طرفن یو ټوټه یو حصہ من الذين دا کسانو کفرو چې هغه کفر کړی دي، او یکفتهم یا ذلیل کی هغه فینقلبون او وګرځي هغه خائبین ناکام او خار او ذلیل. اوس د دې ګټه بیانې چې الله عزوجل فرمایي ما ستاسو امداد ولې وکي. یواري خو د دې ګټه او حکمت بیان کړل چې دا ملائکه مې ولې راواستول. دا مې د دې د پاره درته راواستولې چې تاسو ته زیری سي د فتح او تاسو زړونه په مطمئن سي. اوس د دې حکمت بیانې چې تاسو ته مې فتح ولې درکړه، ولې مې تاسو کامیاب کړاست. الله فرمایي دا د دې د پاره مې کامیاب کړاست چې د کافرانو یو لوی جماعت قتل شي، او د دې د پاره چې یو لوی جماعت د کافرانو ذلیل او خار شي. ځکه کافر په دنیا کې د ژوند حق نه لري چې ژوند وکړي. ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع د پاره د دې چې قطع کړي طرفن یو برخه یو حصہ من الذين دا کسانو کفروا چې هغه کفر کړی دي. دا د دې د پاره ما تاسو ته فتح درکړه چې یو ډیر لوی جماعت د کافرانو دا قتل شي.
چنانچه الله عزوجل داسې هم وکړه چې په بدر کې د دوی 80 سرداران قتل کړ. او یکبتهم فینقلبوا خائبین، او یا ذلیل کی دوی، او یکبتا یا الله عزوجل ذلیل کی دوی، فینقلبوا نو دوی وګرځي خائبین خار او ذلیل، او ځینې بیا قید شي. چنانچه الله عزوجل په بدر کې هم داسې وکړه چې 80 کسان د دوی قید کړ د مسلمانانو په لاس کې بنديان. هغه کسان چې په مکه مکرمه کې به مسلمانان وهله او مسلمانان به د غلامانو پر رقم باندې زیرول، هغه سرداران الله دغه ضعیف صحابه په لاس کې گرفتار کړي و او پر لار به کشول، یو طرف او بل طرف ته به بیول. نو د جهاد اصل بنیاد دا دی د خدای د طرف څخه د نصرت، چې دا کافران دا ضعیف شي، د دې قوت او شوکت په دنیا کې مات شي، او دا په دې دوه طریقو ماتیږي. یو دا چې دوی قتل کړي شي، دوم دا چې دوی غلامان کړل شي. کدا دوی طریقې په کاروانه چول شي د کافرانو شوکت نه ماتیږي. الله تعالی وايي ما ستاسو نصرت د دې د پاره وکړي. یو د دې دوه کارو څخه باید ضرور وسی، یا دا چې ډیر کافران قتل کړي شي، او یا دا چې دوی غلامان او بنديان کړي شي. کډواړه وسی خو ډیره بهتره خبره، او الله تعالی د بدر په میدان کې دا دواړه وکړه. امه د دوی مشران قتل کړل، او هم اویا ور قید ور بنديان کړل، او باقی نور ذلیل او خار مکه ته وتښتید. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. ليس لك من الامر شيء، ليس نست لك تعالى من الامر د دې کار شيء هیڅ شي، او يتوب عليهم یادا چې ته پاوی باندې توبه قبول کړي، او يعذبهم یا ویلر عذاب ورکه، فانهم ظالمون زکه چاوي ظالمان دي. ليس لك من الامر د دې آیات په شان نزول کې علماء دا بیان کړی دي. تفاسیر کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احد په میدان کې کافرانو ته شرا وکړه، او یا دا ویل چې هغه قوم به کله کامیابی حاصله کړي چې خپل پیغمبر یې په وینو لړلی. نو الله عزوجل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دغه کار مناسب ونه باد. مطلب دا چې د جهاد په میدان کې خدا شان راضي، د استړیاوی راضي، شهادتونه راضي، قیدونه راضي، دا به وي. نو ته دا خبرې مکوه، ځکه ستا خبره خدای الله په دربار کې قبول شي. نو ته دې ته شراوي مکوه، بلکې پر داغه حالت باندې صبر وکړه. که خدای چاته د توبې توفیق ورکاوه وربه کی، کې څوک وږي و به وژني، او کې چاته سزا نه ورکول دا نصیب پری. ليس لك من الامر، نستطالر من الامر پدیکار کې شیء نه هیڅ، یعنی تکم چاته غټا او تاوان نسی رسولای، او یتوب علیهم یادا چې د هغوی توبه قبول کړي، او يعذبهم یا عذاب ورکړي، تعالی د دې اختیار نشته. وانهم ظالمون یقینا هغوی ظالمان دي، یعنی الله تعالی هغوی ته سزا ورکړي او یا توفیق د توبې ورکړي. ولله یواز الله عز وجل را ما هغه څه دي په سماوات چې په اسمانو کې دي، و ما فی الارض او هغه څه چې په مځکو کې دي، یعنی ټول نظام د اسمانونو او د مځکو یواز الله عز وجل را ثابت دي. دا د الله تعالی کار دی. یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء، چې مغفرت کی هغه چاله چې وای غواړي د الله تعالی، و يعذب عذاب ورکی من هغه چاته یشاء چې وای غواړي. والله غفور رحیم. او قاعده کلی قاعده دا چې الله عز وجل پر بخښونکی، رحیم پر مهربان دی. صدق الله.